چېرته تاسو په واتساپ باندې د چا نه تنګ یې او چې هغوی تاسو ته غلطي میسجونه کوي یا داسې نور څه ایشوز دي، خو تاسو وایئ چې زه دوی په بلاک لیست کې اچوم. تاسو وایئ چې د دوی اس ام اس دې موږ ته راځي، خو تش دې په لایو سکرین چې کوم د واتساپ لایو سکرین یې هلته دې نه شو کېږي، بلکې بلاک لیست ته دې د هغوی میسیجز دي. نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دا فل سیټینګز ښایو او امید کوم چې تاسو به د دې نه فایده واخلئ او چېرته مه ځئ، موږ سره اوسئ. او که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباو کړئ، د دې دپاره چې زموږ هر آنے والی ویډیو تاسو ته بر وخت در ورسي. د ویډیو شروع کولو نه مخکې تاسو داسې چلو کوئ چې خپل واتساپ اپ په راوړئ خپل موبایل کې. د هغه واتساپ اپ په کولاو کې زه اوس واتساپ اپ ګورم، دا وګورئ دا واتساپ اپ دی، دا اوس زه کولاوم. دا ما کولاو کو نو ما ته زما څومره کانټیکټس دي یا ګروپس دي دا ما ته راغلی دلته. که تاسو چېرته وایئ چې مونږ څو کسان یا تاسو څوک تنګئ یا څه دا کې تاسو وایئ چې مونږ بلاک لیست ته واچو، اس ام اس دې راځي په سکرین دې ما ته مخامخ دې ما ته په سکرین نه شو کېږي خو ځان له هغه بلیک لیست کې دې شو کېږي، خو صرف د پر لایو چې کوم هوم سکرین دی د واتساپ چې په دې نه راځي. نو تاسو به د دې دپاره داسې چلو کوئ چې بره دا 3 ډاټس تاسو ته ښکاري، دې 3 ډاټس باندې به کلیک کوئ. چې دې باندې هم کلیک کو نو مختلف آپشن راشي، خو دې کې به تاسو ته لاندې سیټینګ آپشن تاسو ته ښکاري، په دې سیټینګ به کلیک کوئ. چې په سیټینګ تاسو کلیک کو نو سیټینګ نه لاندې تاسو ته دا چیټ آپشن ښکاري، چیټ په دې چیټ په کلیک کوئ. چې په چیټ تاسو کلیک کو نو داسې بره به راشي، دا تاسو ګورئ دا لاندې دا یو آپشن دا یو کیپ چیټس archived chat will remain archived when you receive a new message. دې مطلب دا دی که دا تاسو داسې آن کوئ نو که تاسو بیا چېرته څوک بلیک لیست ته ور بلاک لیست ته نو تاسو ور اچولی شئ، او که تاسو چېرته دا آپ کوئ نو بیا تاسو نه شئ ور اچولی. څوک کم کانټیکټ چې تاسو په آرچیو په دې کې واچول په آرچیو کې نو د هغوی اس ام اس به راځي، خو تاسو ته په هوم سکرین نه شو کېږي، بلکې بلیک لیست کې به نه، بلاک لیست کې به هلته به پراته وي، هلته به تاته شو کېږي. نو څنګه به کانټیکټ بلاک لیست ته ورچې هغه چې دلته هم راځئ چې هغه سیټینګ هم وکړو. دلته به راشئ واپس هوم سکرین ته. هوم سکرین ته رالی نو زه اوس ګوره 2-3 کانټیکټس ورچوم بلاک لیست ته. ګوره دا زه سلیکټ کوم، یو مې دا نمبر سلیکټ کو، بل مې دا نمبر سلیکټ کو، بل مې دا سلیکټ کو. ښه زه اوس وایم چې دا دې بلاک لیست ته واچولی شي، د دې کسانو اس ام اس دې راځي، خو ما ته دې په هوم سکرین نه شو کېږي بلکې بلاک لیست کې دې شو کېږي ما ته. نو زه به د دې دپاره بیا چې ما کله سلیکټ کړو د سلیکټ نه پس به زه دا بره 3 ډاټس چې دا 3 ډاټس نه دي په دې به کلیک کوئ. چې په 3 ډاټس تاسو کلیک کو نو بره به تاسو ته مخامخ راشي، بره اولنی آپشن دی archived chats، په دې به ووهئ، په دې به کلیک کوئ. چې تاسو څنګه په دې کلیک کوئ نو دا 3 واړه به بلاک لیست ته لاړ شي. ګوره ښه زه به دې کلیک کوم، اوس به دا کانټیکټس د دې ځای نه لاړ شي. ګوره ښه دا ما کلیک کو، وګورئ اوس نشته ما سره که نه، دا کم کانټیکټس چې وو هغه بلاک لیست ته لاړو. بلاک لیست چې دی هغه به کوم ځای کې تاسو ته ښکاري، دا وګورئ دا بره دی archived، دلته به دا آپشن وي، د هغوی اس ام اس به راځي، خو تاسو به هوم سکرین نه شو کېږي. دا ګوره زه اوس په دې شو کومه، په دې اوس کلیک کومه چې د هغوی اس ام اس راغلي دي که نه، نو زه به چې څنګه به دې کلیک کړم دا وګورئ دا 3 کانټیکټس دي، دا 3 کانټیکټس دي. دلته بلاک لیست ته ما ته راغلو، هوم سکرین نه ختم شو. نو دا ډېر دا سیټینګونو د دې یو ښه سیټینګ و دا، او دا به ښایي که تاسو چېرته څوک تنګئ نو ډایرکټ بلاک لیست ته واچوئ او د هغوی اس ام اس په راځي، خو تاسو په هوم سکرین نه ښکاري. د نن دپاره بس دا ویډیو وه، او بله ویډیو که ستاسو په ذهن کې څه کوېسچن یا څه ټاپک وي نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ، او وسلام.